بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د الفقه الميسر دریم درس دی او د پاکی بیان شروع دی جی. نن به زمونږ د اوبو بیان شروع کیږي، هغه اوبو چې په کومو اوبو سره پاکی حاصلیږي. نو المياه التي تحصل بها الطهاره، هغه اوبو په کومو سره چې په کومو اوبو سره چې پاکی حاصلیږي. میاه چې دی کنه جی، میاه دا د ماء جمع ده، ماء او ما چې دی دا اوبو ته وایي، اوبه. نو موږ په پښتو کې د اوبو ته اوبه وایو او دا بعض خلک ډېر اوبو ته اوبهګانې وایي. نو دقه المیاهو دا د اوبو جمع ده. المیاهو التي په کومو سره چې یا اردو کې وایي جنس المیاهو اوبه التي جنس یعنی په کومو اوبو سره چې تحصل او یحصل معنی را حاصل ہوتا ہے، حاصلیږي مونږ په پښتو کې وایو حاصلیږي. بها کی چې رقم بعد د دې با معنی دا سره، اردو کې وایي کے ساتھ. او دا ها ضمیر چې دی کنه دا دغه اوبو طرف ته یادوي، د دغه اوبو په ځای باندې اوبه نوم دی او د اوبو د نوم په ځای دلته ضمیر استعمال شوی نه. د دې ها مانم د اوبو سره تحصل حاصلیږي، بها اوبو سره طهارت پاکی. المیاه التي هغه اوبه تحصل چې په هغې سره حاصلیږي، بها په دغه اوبو سره الطهارت پاکی. المیاه التي تحصل بها الطهارت، هغه اوبهګانې په کومو سره چې پاکی حاصلیږي، هغه اوبهګانې په کومو سره چې پاکی حاصلیږي. تحصل الطهارت، تحصل معنی را حاصلیږي الطهارت پاکی. بالماء المطلق، ما با معنی را سرا، اردو کې وایي کے ساتھ. الماء چې دی دا اوبه یادوي، اوبه. او مطلق معنی را ساده، مطلق معنی را ساده اوبه. لکه اوس د کوي اوبه دي نو هغه ساده اوبه دي، هغې کې څه بل څه شیز ملاو کړی نه دی، نو بالکل ساده اوبه دي، اصلي اوبه دي. اصلي مای مطلق اصلي اوبه، ساده اوبه. او چې نه دغه کې څه شیز پکې واچې، لکه مطلب روح حفظه پکې واچې نو دا مای مطلق نشو، یا پکې پی واچې دا مای مطلق نشو، یا پکې بل یو شیز څه ګډ وډ کې دا مای مطلق بیا نشو. مطلق معنی ساده اوبه، اصلي اوبه. اوس درته مای مطلق تعریف کوي چې مای مطلق څه ته وایي. نو والماء و معنی دا او موږ پښتو کې وایو او، اردو کې وایو اور. ماء اوبه، المطلق مطلق، والماء المطلق او مطلق اوبه او ساده اوبه. هو معنی دا هغه، هو معنی دا و، موږ په پښتو کې وایو هغه. ماء هغه اوبه دي، ماء مطلق یادوي. والماء المطلق او مطلق اوبه. هو الماء هغه اوبه دي التي معنی دا جو کې، په اردو کې وایي جو کې، او موږ په پښتو کې وایي کم چې. بقیه معنی دا باقی وي. علا معنی دا باندې، موږ په پښتو کې وایو باندې او په اردو کې وایي پر. اوصاف معنی دا حالت یا حیت، حالت. خلقت معنی دا خپل اصلی، خلقت معنی دا فطرتی یا اصلی. او هی معنی دا خپل فطرتی حالت باندې باقی وي. هو الماء
مای مطلق یادی هو الماء هغه وبدي دا مای مطلق هغه وبدي التي کم چې بقیا علی اوصاف خلقته پخپل فطرتی یعنی اصلی حالت باندې باقی وي ٹھیک شو جی ولم و معنا دا او لم معنا دا نه ولم تخالط خلط ملت مونږ وایو خلط ملت ګډ وډ میلاو شوی ٹھیک شو ولم تخالط هو معنا دا اوبه پانی او تخالط معنا دا میلاو شوی ګډ وډ شوی خلط ملت شوی لکه مطلب دا دی ولم تخالط هو چې دی اوبو سره څه میلاو شوي نه وي لم معنا ده نهي اردو کې وایي نهي پوهېږي جی ولم تخالط هو او دی اوبو سره څه میلاو شوي نه وي ولم تخالط هو د اوبو سره میلاو شوي نه وي څه میلاو شوي نه وي نجاست ناپاکي څه ناپاکه څیز دی اوبو سره میلاو شوي نه وي ولم تخالطه نجاست او دی اوبو سره څه نجاست میلاو شوی نه وي دی اوبو کې څه نجاست پرېوتی نه وي دی اوبو سره څه نجاست ګډوډ شوی نه وي نو دغې ته دا بیا په خپل خلقت باندې وي دغې ته مای مطلق وایي مای مطلق څه ته وایي هغه اوبه چې په خپل اصلي حالت باندې باقی وي هو الماء الذي وہ پانی جو کہ بقیہ علی اوصاف خلقته جو کہ اپنی اصلی فطرتی حالت پر باقی ہو ٹھیک شو جی هغه اوبه کمې چې په خپل اصلي حالت باندې باقی وي ٹھیک شو ولم تخالطه نجاست او ولم معنا دا او نه تخالطه دی اوبو سره میلاو شوي وي نجاست ناپاکي مطلب دا دی چې دی اوبو سره ناپاکي میلاو شوي نه وي ولم یغلب لم معنا دا نہیں و معنا دا اور او په پښتو کې مونږه د واو معنا کو او لم معنا دا نہیں اردو کې یغلب غالب کېدل غالبه کېدل ٹھیک شو ولم یغلب او نه غالبه شوي وي نه غالبه شوي وي علیه علی معنا دا پر او هی معنا دا اوبه دا اوبه یادوي په دې اوبو باندې علی معنا دا باندې او هی لدی هی معنا دا اوبه ولم یغلب او غالب شوی نوی علیه په دی اوبو باندې شیء سسیز یعنی د دې اوبه چې دی کنه د دې اوبو درې حالت وي یو د دې رنگ وي یو د دې بوی وي بوی او یو یې ذایقه وي که داسې څیز په دې اوبو کې میلاو شو چې دا رنګ او بوی ولا بدل کو نو دا مای مطلق نه دی ٹھیک شو یا داسې یو بل یو څیز میلاو شو چې د اوبو هغه یو څیز هم ختم کو یو رنګ هم ختم کو نو بیا هم دا مای مطلق نه دی یا په دې کې نجاست پرېوتو بیا هم دا مای مطلق نه دی یا یو بل یو څیز په ده باندې غالب شو لکه مطلب چې په یو ګیلاس اوبو کې دی یو چمچه پی واچول نو د دې اوبو هغه خپل اصلي شکل بدل شي که نه دا پی سره میلاو شي نو دا پی په دې اوبو باندې غالب شو ٹھیک شو ولم یغلب علیه شیء او په دې اوبو باندې سسیز کوئی چیز شیء معنا را سسیز او په دې اوبو باندې سسیز غالبا نه وي نو دغه ته مای مطلق وای مای مطلق تعریف ته تکي چې مای مطلق څه ته وي هو الماء الذي هغه اوبدي بقیا چې باقی وي علی اوصافه په خپل حالت باندې خلقته اصلي په خپل اصلي حالت باندې چې باقی وي ولم تخالطه او چې دی اوبو سره میلاو شوي نه وي نجاست څه نجاست ولم یغلب او په دې اوبو غالبه شوي نه وي علیه ولم یغلب علیه او په دې اوبو باندې غالبه شوي نه وي شیء څه څیز ٹھیک شو جی نو دا تا ته د مای مطلق تعریف درته کو مطلق څه ته وایي ساده ته وایي ساده ٹھیک شو ساده اوبه نو دا ساده اوبه چې تاسو کم دا ویلی مونږ چې کم اسکو دا ساده اوبه دي ویندرجو ای وای په درې پلانی اندراجو کا اندراج معنا چې دا داخل کا ٹھیک شو نو ویدخلو ویندرجو معنا دا ویدخلو او داخلیږي فی الماء المطلق فی معنا دا میں په اردو کې وای میں
او مونږ په پښتو کې وایو کې. ټیک شو. الماء معنا د اوبه او مطلق معنا د مطلق. مطلق ساده ده خو بس مطلق یې استعمالوي. مطلق معنا ساده ده. ساده اوبه مای مطلق اوبه ساده اوبه. ويندرج او داخليږي فی الماء المطلق په مطلق اوبو کې یعنی ساده اوبو کې. نو اوس دا ساده ورو دا مطلق مونږ بار بار وایو نو کوشش کوئ د مطلق معنا د ساده. نو اوس دا د پښتو دا لفظ به لږ لږ پرېږدو نو دا مای مطلق ته به راځو. ښه مای مطلق معنا د ساده اوبه. مای مطلق معنا سره ساده اوبه. او فی معنا د کې. ويندرجو داخليږي. ويندرجو او اندراج کیږي یعنی داخليږي. داخلي دي کمی اوبه په مای مطلق کې داخلي دي. کمی اوبه مای مطلق دي. نو هغه درته اوس ښایي. ماء السماء ما اوبو ته وایي او سما اسمان ته وایي. ما اوبو ته وایي او سما څه ته وایي اسمان ته وایي. ماء السماء د اسمان اوبه. نو د اسمان اوبو ته موږ څه وایو د باران اوبه که نه. نو ماء السما چې دی که نه دا اصل کې وایي دا د باران اوبه دي. د باران اوبه. ماء السماء دلته د سما نه مراد ته باران واخله. ټیک شوه. د باران اوبه ما اوبو ته وایي او سما چې دی دا باران ته وایي. ماء السماء د باران اوبه. ټیک شوه. دا 1 نمبر مای مطلق دی. ماء السما چې دی دا مای مطلق دی. بیا وایي ماء النهر د نهر اوبه. دا غټ نهر چې کوم بهیږي که نه نو دغه نهر ته د ما اوبو ته وایي او نهر چې دی نهر ته وایي. ټیک شوه. مونږ خلک ورته نهر وایو خو دا نهر دی. ټیک شوه. نو ماء النهر د نهر اوبه د نهرونو دا اوبه دا صفا دي. ښه دا مای مطلق دی. ماء النهر چې دا مای مطلق دی. په دې باندې طهارت حاصلیږي. نو دا تا ته وایي چې په مای مطلق سره طهارت حاصلیږي. پاکي چې ده که نه پاکي زمونږ دا د پاکۍ بیان شروع دی. نو دا پاکي چې ده که نه دا په مای مطلق سره حاصلیږي. او مای مطلق کمې اوبه دي نو هغه درته اوس وایي چې یاره ماء السما د باران اوبه. ماء النهر د نهر اوبه. ماء البئر بئر کوي ته وایي کوه. ټیک شوه. کوه ما اوبو ته وایي او بئر چې دی دا کوي ته وایي. کوي کوی چې موږ کم کوی کنو او هغې بیا اوبه راوباسو نو هغه کوی یادوي. ماء البئر د کوي اوبه دا مای مطلق دي او په دې سره پاکي حاصلیږي. ماء العین ما اوبو ته وایي او العین چشمه ته وایي. چشمه دا چشمې چې کوم په د غرونو نه راوتي دا قدرتي یا د ځمکې نه قدرتي کومې چشمې جاري شوي وي هغه اوبه ترې راوځي. د اوبو نه د غر نه یا اوبه راوځي یا چې د ځمکې نه داسې یو چشمه جاري شي هغه اوبه راوځي. مونږ خلک ورته چینه وایو. چینه نو هغه د اوبو چینه نو دقه یادوي. ها ماء العین د چینې اوبه د چشمې اوبه. چشمه ورته اردو کې وایي او مونږ پښتانه ورته دغه وایو د چینې اوبه وایو. ټیک شوه. نو د چینې دا اوبه چې دي دا مای مطلق دی او په دې سره پاکي حاصلیږي. ماء البحر د دریاب اوبه. بحر دریاب ته وایي او ما چې دی دا اوبو ته وایي. نو د دریاب اوبه چې دي دا مای مطلق دی او په دې سره طهارت حاصلیږي. ماء داسې اوبه. دلته وګورئ په دې ماء که د حمزه باندې تنوین دی دو پیش تنوین دی پې. ٹھیک شو. نو د دې ماء مطلب دا دی دې سره به مونږ مخې ته داسې لګو. داسې اوبه ځکه دا نکره دی. مخکې به انشاءالله تاسو وپېژنئ په نحوه کې به تاسو دا نکره او معرفه انشاءالله وپېژنئ. نو ماء داسې اوبه. ذاب معنا ده پیګل نه ویلي کېدل. داسې اوبه چې ویلي شوي وي. داسې اوبه چې ویلي شوي وي. ټیک شوه. من الثلج من معنا د سې اردو کې وایي سې او موږ په پښتو کې وایو نه. ثلج واورې ته وایي واوره. نو داسې اوبه چې د واورې نه ویلي شوي وي. داسې اوبه چې د واورې ویلي شوي وي نو هغه مای مطلق دی. د واورې اوبه چې ویلي شوي که نه لکه په دې غرونو باندې واوره وشي نو دغه واورې دا اوبه چې ویلي شي نو دغه مای مطلق دی. په دې باندې ستا پاکي حاصلیږي. ماء داسې اوبه ذابه چې ویلي شوي وي من الثلج د واورې نه یعنی د واورې اوبه چې ویلي شي نو دا مای مطلق دی. ماء بیا وګورئ په دې اون باندې دا ماء باندې دا آخري حمزه باندې تنوین دی. نو د دې نه به مخکې مونږ لګو داسې اوبه او دلته کې هم داسې اوبه.
د زا به معنا ده ویلي کېدل. سلج واوره واوره او دلته هم د زا به معنا ده ویلي کېدل او من معنا ده نه اردو کې ویسے. او برد دا ګلی ته وایي ګلی باران کې چې کومه ګلی وشي که نه هغې ته مونږ په پښتو کې ګلی وایو اردو کې ورته اولی وایي اولی اردو کې ورته اولی وایي مونږ ورته ګلی وایو برد او ګلی او اردو کې ورته اولی. ٹھیک شو جی. نو دا اوه قسمه اوبه دا مای مطلق دي او په مای مطلق سره پاکي حاصلیږي. دا زمونږ د دې سبق خلاصه وه. دا اوه قسمه اوبه دا مای مطلق دي او مای مطلق څه ته وایي یعنی ساده اوبه خالصي اوبه چې په کم قدرتي خپل قدرتي حالت باندې موجودې وي باقي وي نو هغې ته مای مطلق وایي. نو دا مای مطلق چې دي که نه چې په دې کې څه میلاو شوي نه وي څه نجاست پکې نه وي میلاو شوی او بل یو څیز په دې باندې غالب شوی دی د دې په رنګ باندې په بوی باندې او په ذایقه باندې څه بل څیز غالب شوی نه وي که نه نو دې ته مای مطلق وایي او دی مای مطلق سره پاکي حاصلیږي. ٹھیک شو جی. دا زموږ د نن ورځې درس و. راتلونکي درس پورې اجازت غواړو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.